दोस्तों, जो पुलिस के खिलाफ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसकी कुछ तफसीलात तो हमने आपके साथ शेयर की हैं। कुछ बहनों ने बात भी की है, लेकिन असल जो वाक़या है, स्टोरी क्या है, वो हम आपके साथ और मज़ीद उसकी तफसीलात शेयर करेंगे। इस वक्त हमारे साथ फैमिली के एक मेंबर मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। क्योंकि वो पश्तो में बात करेंगे, मैं उसका खुलासा फिर आपके साथ शेयर करूँगा। ढेर मनना, शुक्रिया। खपल तारुफ रा सर वकई दागे न बाद रातू हुए दा असल मामला सदा दा दरे कसान यो जिने केस के सिंगा इन्वॉल्व हो लगी ताल्लुक कम जेना दे और आखिर मामला सदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मानुल बशीर अहमद दे ज़दा अनस त्रैमा दिद्री अलकानो की दे अनस त्रैमा دا داسې واقعه شوې ده چې دا اووه میاشتې مخکې دا واقعه وشوه. دا زمونږ په علاقه کې اوسېږي، دا زمونږ ګاونډیان دي، تقریبا 3 کاله کېږي چې راغلي په رینډ باندې اوسېږي. زمونږ شکر الحمدلله ته خپل کورونه دي، خپل خاندانونه دي، خپل حساب کتاب دی. د دوی یو جینۍ وه، ډېره مطلب ازاده به کولا وګرځېده. دې جینۍ یو 20-25 هلکانو سره ګپ شپ و. دا څوک خلک دي؟ دا خاریان دي، دا خاریان دي، دا شلټن هوټل والا دي، کم کې چې دا لینګبر هوټل چلیږي. مطلب اثر رسوخ والا دي؟ اثر رسوخ والا دي، ډېر اثر رسوخ دی. بس دا واقعه وشوه، بس هلکان شک په بنا باندې مطلب اوچت کړل چې موږ تاڼې ته ورغلو، ویل چې یاره دو دې جینۍ سره خبرې کړي دي او موږ خپل تفتیش کوو، الله به خیر کړي. په درېیمه ورځ باندې وروره پیسې میسې وچلېدې او دا مقدمه دایر شوه. اووه ورځې هلکان غریبانان په ریمانډ کې وو. درې واړه هلکان د 18 کالو، 19 کالو، 20 کالو دي او مطلب والي مو خوړل. د اوسه پورې بې ګناه په جیل کې قید دي، نه پې الزام ثابت شوی دی او کیس لاړو سپریم کورټ ته ورسېدو. دغه زموږ د عدالتونو حساب کتاب دی. های کورټ نه هم کیس لاړو، یاره دا کیس یې خارج کړو. په څه موږ ویل په څه وجه خارج شو چې جینۍ ورکه ده. مطلب دا دی جینۍ مور او پلار سره ده، موږ په خپلو سترګو لیدلې ده، موږ کتلې ده، پټکلې ده. بیا اوس پې موږ چاپه وواله، خو بس پولیسو زه رالل، یو ګنټه پس پولیس رالل. پولیسو دا وویل چې وروره نشته دی او تاسو ځئ. موږ یې نه پرېښودو، موږ خپل زنانه بوتلې چاپې دپاره چې دا دن نه کوي چې ویې ګورو، یا وویل چې نه حاجت نشته دی او ځئ تاسو. بس پولیسو واپس راووتل، ویل نشته دی. بس موږ رالو، موږ له دمکیان هم راکړي چې تاسو خو په موږ چاپه وواله او دا به داسې او دا به داسې. موږ ویل الله دې خیر کړي. په دې کیس کې تاسو نه د پیسو څخه مطالبه شوې ده؟ په دې کیس کې موږ له تھرډ پرسن یو بروکر و، هغه د واقعې نه پس 2 میاشتې پس چې زموږ کله های کورټ کې کیس خارج شو، هغه کس را پیدا شو. هغه راغی، ما سره 2-3 ملاقاتونه وکړل. مطلب پیسې ویل، پیسې میسې تاسو برابر کې، زه به دا معامله ختمه کړم. مطلب موږ چې پیسې ورته منو دي، معامله ختموله. چې پیسې نه منو دي نو ویل جینۍ نشته ده، چې پیسې مو ته منو دي ویل جینۍ شته. بلدي هغې له بیا موږ مطلب هغې سره موږ جوړ نه شو، بس هغه لاړ ورک شو. اوس هم هغه سړی موجود دی، پټ په پټ هغه پسې ولاړ دی، خو ښکاره سکرین له نه راځي. دا راته ووایي چې په دې کیس کې واقعي دا جینۍ ورکه شوې وه که نه؟ تاسو څه وایئ چې د پیسو دپاره دا ټول ګیم روان دی؟ دا جینۍ د پلار روبرو ویډیو موجود ده، د پلار روبرو وتښتېده او په د یرې د وجې د خپلوانو که لاړه او په 3مه ورځ راله، چې په 3مه ورځ راله په 7 تاریخ لاړه، په 10 تاریخ دو مقدمه وکړه د دې دپاره چې یاره موږ د خلکو له زور ورکړو، ست وصول کړو. بس 7 میاشتې وشوې، هغو ته پته ولګېده چې د خلکو نه خو څه نه وصولېږي، دا خو معامله خرابېږي. نو بس اوس اخر موږ مجبوره شو، پریس کانفرنس هم وکړو، وروره پولیس موږ سره تعاون نه کوي، دا وجه ده. بس دا راته ووایي چې کم شهري له یا کم چاله هم چې څه مسله وي نو هغه ځي پولیس ته. د پولیس په دې کې کردار څه و؟ تاسو سره یې واسطه پېښه شوه، هغوی تاسو له څه دادرسي درکړله، څه کاروایان یې وکړلې، تاسو ته نه مایوسه یې که نه څه؟ د پولیسو نه زموږ دا ګیله ده چې 7 میاشتو کې د دې جینۍ دپاره په یو ځای کې مریډ نه دی شوی، چاپه نه ده شوې. په 7 میاشتو کې موږ پولیسو له ورغلي وو، پولیسو موږ ته دقه ویلي چې یاره بس ستاسو کیس های کورټ نه هم خارجه شوه، اوس سپریم کورټ ته لاړ شئ او بس خپل ضمانت حاصل کړئ. موږ یې څه نه شو کولی، هېڅ نه دي شوي. دې فریقیانو موږ ته وویل، د جینۍ کور والا موږ ته وویل، 3rd پرسن هم موږ ته وویل چې ځان مه ستړی کوئ. زموږ های کورټه پورې عدالتونو کې هم اپروچ دی، پولیس کې هم زموږ اپروچ دی. پولیسو موږ ته پخپله ویلي دي چې ځان مه ستړی کوئ. مثال په توګه ډېر اپروچ دی او موږ څه وکړو، دا خبره ده. او موږ ته پولیس دا وایي چې تاسو پیدا کړئ، موږ ته ووایو موږ به پې چاپه ووو. نو دا څه خبره ده؟ جینۍ به پولیس پیدا کوي که موږ به پیدا کوو؟ जैसे कि आपने इनकी बातें सुनी है, ये जो 3 लड़के हैं उनमें से एक के फैमिली मेंबर हैं और इनका ये कहना था कि लड़की जो है तो ये गायब हो जाती है और फिर अगर पैसों के मामले में फिर पैदा हो जाती है। पुलिस का काम है कि शहरियों की मदद करना और इन ये जो केस में जो है तो उनकी
काफ़ी मायूसी का सामना इन्होंने करना पड़ा है, क्योंकि पुलिस की जानिब से कोई रेड नहीं किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। लड़की जो है तो इनके मुताबिक अपने माँ बाप के पास है, घर में है, जबकि उन लड़की के अगवा के केस में 3 जो नौजवान हैं जिनकी उम्र 18 साल बताई जा रही है, वो इस वक्त जेल में हैं, कैद काट रहे हैं, बेगुनाह है, जबकि उनका केस जो है तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो पुलिस और आला हुकाम से इन्होंने मुतालबा किया है कि इनके जो है तो इनकी जो ये बातें ये जो कर रहे हैं कि लड़की जो है तो वो अपने वालिद के घर में मौजूद है, तो उन पे छापे मार कर उनको बरामद किया जाए और इस केस को खारिज करके इनके जो लड़के हैं उनको रिहाई दी जाए और इनको इंसाफ दिया जाए।